بسم الله الرحمن الرحيم. ما في الخير نیمه پاتې نو هغه بنده بیا خوري. موږ ډاګی مولانا صاحب رحمت الله علیه نه چا امانته ډوډۍ واغوسته خوړدې لپاره وړي ماته نه ده خوړلې خورده څنګه شوه خورده خو پارسای کې ویلی شي هغې ته چې خوړلي دي ته خو امانت ډوډۍ د ما نه چلې نو دا د ولیمې یو طریقه ده. او نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف وایم. محترمو دا منگا و تاسو دا دی خپل کشر او دا چا دا مزولی فیصل کو نکاح کی راجمع یو دا دی دا خاندان او دا دوی دا رونو دا دوی دا طولو باریانو دا خواهشو چی دا نکاح دی پا جمع کیوشی او څنګه چې په نکاح کې خپل خپلوان را جمع کیږي نو دغه کې دم زمون خپل خپلوان راشي څنګه چې نورو نکاحونو کې ډوډۍ وي دعوت وي دای به هم دعوت کړی وي او چې سوره وي یا چاته ووایي راشئ خو دومره ده چې په ځای د دې چې هغه دی په یو عام ماحول کې کړي د دی خواهش و چې دا په جومات کې وکړو او جماعت کې د کولو مطلب دا دی چې دا د سنت مطابق وشي. نو چې کوم عمل سنت وي نو هغه د سنت په رنګ کې خوند کوي چې یو کار د سنت وي او هغه په خلاف سنت شي نو خود هغه روان وي او ښه ښکار هم نه نو دا د انبیاء علیهم السلام سنت دی. او الله رب العزت د دوو بانیانو په مابین کې د نکاح او د نارینه او د زنانه دا تذکره قرآن مجید کې بارها کړې ده. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده تاسو مې د یو نفس نه د حضرت آدم علیه السلام نه پیدا کړئ بیا مې د حضرت آدم علیه السلام نه د هغه زوجه هغه پیدا کړه د کینې پختای نه او بیا می دا غي نه تاسو ټول پیدا کړئ رجال نساء سړي ښځې ولې اوس څه وکئ اوس زمانه ویریږئ ګوره یاره د الله نه ضروري ده چې تاسو له په مابین ستاسو کې د نسل او د خاندانونو دا رشتې قایم کړي. بل الله فرمایي ومن آیاته ان خلق لكم من نفس تاسو باندې د الله رب العزت د نښو نه یو نښه دا ده چې تاسو یې د خپلو نفسونو نه وګرځولی د یو بل نه پیدا شوئ. وجعل بینکم مودة ورحمه وی ګرځو ستاسو په مابین کې محبت او رحمت. دا محبت رونو نه په پیسو ملاویږي دا محبت نه په عقل سره دی دا محبت نه د هوښیارتیا علامه ده چې ګنې مونږ هوښیار به محبت به پکې که ساده وي هغه کې به محبت نه وي او دا محبت د چا په تربیت هم نه ملاویږي دا په دم تعویز باندې نه ملاویږي چې د محبت تعویز به درله وکړم محبت به پیدا شي نه دا الهي شی دی. ها البته که تعویز وي که دعا وي او که دم وي کله چې هغه د الله په دربار کې قبول شي د یو بنده بل سره محبت پیدا شي
الله فرمایي وجعل بینکم مودة ورحمه، ما ستاسو په مابین کې محبت او رحمت پیدا کړو. محبت هم دی او رحمت هم دی. او یا محبت دا دی چې د زوجینو د بیبي او د هغه د خاوند د هغې په منځ کې یو ناشنا محبت وي، او رحمت وي. رحمت لوی د رحمت ذریعه ده. الله دې د هر چا کورونه ودان لري. نو دا سوال ډېر کوئ، ځکه انسان که ډېر ستړی او ستومانه او که ډېر زیات پریشانه کور ته راشي، خو چې کور یې جوړ وي نو د بیبي په خیرالې او د بچو په راتلو د دې پلار او یا د بیبي په هغه مینه او محبت باندې د دا هغه ټول ستړی او ستومانه ختم شي. او داسې شي چې بلکل لکه چې دی دمه وي، داسې نه کړاو نی کړی، تکلیف یې نی تیر کړی. او دغه مودت او محبت دا رحمت دی، لوی رحمت دی د الله. نو دغه محبت او رحمت ته الله اشاره کوي چې ما دا ستاسو مابین کې وګرځول، زړونو کې مې تاسو له واچول. اوس ته چا د کور یو بنده تللی وي نو په هغې باندې خو یو پریشاني وي چې څوک ووایي په لاره څه چلو شو، وایي سینه چې زمونږ څوک وي. خو چې پردي وي نو بیا خلک هغه شان هغه غم بس صرف وایي افسوس وکړي. دغه شان په مابین د بیبي او د خاوند کوم یو محبت وي. هسې دی د یو بل ناپېژندګلو وي چې نکاح نه وي شوي، خو چې کله نکاح وشي نو د دوی سوچ او فکر الله یو کی، د دوی یو بل سره یو بې درېغه مینه پیدا شي. خو نو یو خبره راته وکړم، دا ټول هر څه چې الله ایښي دي نو دا په خپلو تابعدارۍ د احکامو کې ایښي دي. ټیک ده، عام چې څوک دي که کافران دي که غیر مسلمه دي، د هغوی هم ودونه وي، د هغوی مابین کې به هم یو محبت وي، خو هغه پایدار نه وي. دا پایدار وي. ګوره د دی په مابین کې د بیبي او د خاوند څه ان بن راشي، کله کله په څه خبره د یو بل نه مرور شي، خو هغه لږ وخت وي بیا یو بل سره رضا شي چې نه یاره بس. نبی علیه الصلاة والسلام محبوب صلی الله علیه وسلم یو ځل له کور نه وتو او جومات ته تشریف وړو، مسجد نبوي شریف ته. مور بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها زموږ د ټولو مور، هغې څه سوال جواب نبي علیه السلام سره کولو او هغه طلب یې کولو چې ما له هغه شی راکړه، ما له هغه راړه. نبي علیه السلام روانو چې هغه وخت اوس د دې نه دی. عایشې بیبي د خپل هغه ناز انداز کې چې د بیبي کوم حق دی او هغې په پوه نه شو په دغه وخت کې نبی علیه السلام سره د مبالغې شکل اختیار کړ زموږ د طالبانو ژبه کې، یعنی داسې دوره پورې وکړو چې نبی علیه السلام مبارک د څادر یا د لمن نه ونیسو چې تاسو هغه زما سوال جواب وکړئ، ما له هغه شی راوړئ. نبی علیه السلام هغه خپله لمن مبارک یا هغه څادر مبارک هغه خلاص کړو د عایشې بیبي د لاسونه، او د خولې مبارکې نه په لومبي ځل باندې داسې کلمات ووتل چې هغه د دعا په ځای د بددعای و. چرې داسې نو شوي، نبي علیه السلام وفرمایل ته داسې شي دا ولې داسې کې؟ بس عایشې بیبي زر د نبي علیه السلام لمن پرېښوده، په ژړا شو، په دوو خبرو یې ژړل چې یو نبي علیه الصلاة والسلام رانه خفه شو او زما مطالبه هم ونه شوه حل نه شوه. دویمه بله خبره ده چې نبي علیه الصلاة والسلام بددعایي وکړه، وی چې ته داسې داسې شي. نبی علیه السلام لاړو، عایشه بیبي پرته ده نسکوره او پریشان او جاړي. بیا چې واپس نبی علیه السلام رالو، عایشه بیبي له هغه شان خفه ده. نبی علیه السلام چېرته داسې موقع نه وه راغلې چې عایشه بیبي دومره وخت خفه وي.
نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وکړل د تسلی دپاره یې ناشنا دعا وکړه نن موږ ته دا سبق هم تیر شو ما طالبانو ته وی مشکات شریف کې ما ګورئ د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه دغه وخت دغه کلمات وتل دا هم د حکمت نه خالي نه ځکه ورپسې چې کومه دعا کوي هغه ډېره ناشنا ده یوازې د عایشې بیبي دپاره نه ده د ټولو صحابو دپاره ده بلکې تر قیامته پورې که د چا نه داسې څه خلاف سنت خبره شوې وي او په هغې هغه ستومانه شي د نبي علیه الصلاة والسلام د زجر او د غصې او د قهر سبب ګرځېدلی چې هغه په هغې ستومانه شي هغه د نبي علیه السلام د دعا مستحق وګرځېد سیو فرمایل نبی علیه السلام قبلې ته مخ دعا یې وغوښته ای الله تا ما سره یو وعده کړې ده چې زه به ستا دعا قبلوم او ته د وعدې خلاف ورزي نه کې لن تخلفني نو زه چې یم که چېرې ما چاته ضرر رسولی الله اکبر نبی علیه السلام مبارک خو په ژوند کې چېرته تکلیف نه رسولی د هغې نه مراد یې د عایشې بیبي ده لږې ستړې ستومانې وي دا زود و کوب ورته ویلی شي یا داسې ستغې خبرې چې نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته وی چې موږ ما پرېږده وی یا الله که ما تکلیف رسولی وي چاته مې لعنت ویلی وي چاته مې شتم کړی وي سب او شتم الله چې چاته مې دا کړي وي زما دا بددعا د هغه دپاره رحمت وګرځو وجعلها رحمتا وزکاتا لها دا وګرځې د هغه دپاره سبب د رحمت او د پاکوالي د هغه وقربته او د الله د نزدېکت سبب یې وګرځې ته ځان ته په دې نږدې کې چې دا ما ورته کلیوات ویلي دي د دې په وجه ته ځان ته ډېر را نږدې کې بس دا یې وفرمایل خو د عایشې بیبي تسلي وشوه چې زه کومه بددعا شوې وه یول نه خو هغه څه شوه دعا وګرځېده دویم یو نه ګرځېده دعا د بددعا کلمات هغه وخت سره یو کلمه وه ته داسې شي او د دعا کلمات څو شو ای الله رحمت وګرځې د هغه دپاره پاکوالی کې ورله هغه پې پاک کې صفای کې دې کې د عایشې بیبي هغې خبرې ته اشاره ده چې که عایشې بیبي دا خبره داسې کړې وي چې دغه وخت د دې مناسب نه وه نو الله دا پې پاکه کې یعنې دا ورته معاف کې او قربت ولا خپل ورکې محبت ولا خپل ورکې نزدېکت ولا خپل ورکې نو په مابین د زوجینو کې یو ناشنا مینه وي ما طالبان ته وي ما دا بعضې دعاګانې دا زنانه هم کوي بعضې وخت کې دغه شان خو دړنې نه کوي دغه شان ووایي وایي یاره داسې شي خو وایي نه زنانه کله خپلو بچو ته څه خبره وکړي ته داسې شي خو چې تپوس دې وکړي وایي نه که نه دا خو مې ووی صرف داسې غواړم نه داسې دې نه کوي الله د مابین د انسانانو کې یو ناشنا مینه محبت پیدا کړي دي پرشتو کې د خاوند په زړه کې د بیبي د بیبي په زړه کې د خاوند د مور په زړه کې د بچو د اولاد ناشنا مینه چې هغه بېوسي ده بېوسي موږ له څوک راشي وایي دا بچی مې داسې دی داسې دی موږ ورته وایو بس یې که که نه نو ته پې بیا هم ولې خرچې کوې چې هغه ستا هغه خرچې تباکۍ ځای کوي وایي څه وکړم بچی مې دی نو بیا دغه وخت کې مونږ غلی شو مشهوره واقعه ده د تفسیر کتابونو راغستې ده حضرت داود علیه السلام له فیصله راغله د دوو زنانو وي زمونږ دواړو خپل خپل بچي وو یوې وي زما و بل وي زما و زمونږ د دواړو دغه بچي چې وو نو هغه مونږ یو ځای کې وو هغه یو بچی چې دی نو شرمخ اوچت کړو اوس د دې دواړو دعوه دا وه چې دا پاتې بچی چې دی نو د یوې وې زما دی بلې وې زما دی داود علیه السلام یې تاسو کې مشره کومه یوه ده وې دا داود علیه السلام په خپل خیال باندې داسې وکړل چې یا یې مشابهت وکړو یا یې دقه شان فکر وکړو مشرې له هغه بچی ورکړو چې دا کشره اسې لیوانی به وي ګنې اسې به یې ویلي راتلل سلیمان علیه السلام باندې راتیر شو وی څه چل وشو څه چل دی وی دغه شان چل دی سلیمان علیه السلام وی چې پلار خو مې فیصله وکړه
خو که داسې وي نو علم عیب خو الله ته دی شاید چې دا د دې بلې وي که د دې نه وي د دې بلې وي خو موږ ته خو پته نشته ورته وي پلار مې دا فیصله وکړه وار کوي زه بله فیصله کړم هغې مشرې خو داسې لیت لال وکړل او دې کشرې وي چې ته څه فیصله کوې وکړه ما لې خوښ هم نه دی راکړی بچی وایي داسې وکړو دی به په میند نیم کړو دا بچی چې په میند نیم کړو نو واخلې نیم نیم واخلې هغه یو شرم خوړه چې د هر چا خو په دې دوه استادو جګړه ده نیم یو واخلې نیم بل مشرې کشو نو که نه ښه یې ووي او نه بد ووي او غلې وه او مخ ته ولې هم حضرت سلیمان علیه السلام کتل چې د دې په چهره باندې د دې بچي د دې نیمېدو څه اثر شته او که نه بس یکدم چې کشرې ته یې وکتل هغې کشرې زنانه رنګ زیړ شو او پرېږدېدو شوه یکدم سلیمان علیه السلام ته وی دا زما نه دی دا د دې دی ورکه ورله سلیمان علیه السلام ورته وی دا ټیک ستا دی دا د دې نه دی دا دې څنګه ووي وی دې اړ ونه وي چې ګنې دی مني مه وایه دا څه کې دا دې څنګه فیصله وکړه او تا دومره قرباني ورکړه خیر دی دا دې واخلي خو چې زما بچی ژوندی پاتې شي دا هغه رحمت دی محبت دی الله رونو په دې دین کې هم دقه شان مینه محبت یې ښې دی تاسو وګورئ د دین ماحول ته دا هماکما خلک وي په حج کې تاسو وګورئ هر قوم وي خو د دین او د کلمې برکت دی یو تور وي بل سپین وي یو دنګ وي بل مندری وي یو غټ وي بل نری وي یو د یو ملک وي بل د ملک وي چې څنګه سلام وګورئ عمرو کې هم دغه شان وي حج کې خو بیا خود داسې وي منا کې عرفات کې مزدلفه کې حرم محترم کې مسجد نبوي شریف کې چې مونځ وشي یو بل سره لاس میلاو کې منې نه ته چار کم ځای نه راغلی څوک انګلیش کې یو بل نه تپوس وکړي چې مونږ غوندې څوک داسې په شکل و صورت وپېژني پاکستاني مونږ خو هغوی خو خود پېژندی شي انډونیشن ډېر خوشحاله شي یو بل ته وخاندي الحمدلله الحمدلله دا د کم ځای مینې او محبتونه الله رب العزت راجمع کړي رشتې په آسمان کې جوړېږي محبت په آسمان کې جوړېږي رشتې الله جوړوي محبت الله ورکوي مینه الله ورکوي یو حدیث دی هغه وامه بیا بس کوم دا خبره دا موږ چې یو بل سره تعلق ساتو او محبت ساتو او یو بل سره د چا څومره تعلق وي دا ګورې مه وایئ چې دې کې زما څه کمال دی باید سړی وایي که دا زه لکه ډېر زیات مړنی مر چاته ځان رسولی شم دا هم فیصله بره شوې ده بره فیصله شوې ده خو مونږ خو یو د وټونو هغه منو چې پاس وي پاس شم او چې پیل شي نو د خدای له طرف نه به نور د هر څه د الله له طرف نه دي بس په څه کې چې د انسان خیر وي هغه ترې غواړي بس په څه کې چې د انسان خیر وي هغه ترې غواړي حدیث داسې دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الارواح جنود مجنده دا ارواح ټول یو جمګټه وه ګڼ ګڼو او حدیث کې راځي لکه د نرو سرو میږو په شانو دا سره میږي نه نري میږو کې بیا نري او بیا په نرو کې سرې او بالکل لکه د باد داسې بس ښکاري نو او چې وګرځي نو باندې ته پته ولګي چې میږی زما ستا د دې ټولو انسانانو دا ارواح چې وو ارواح زمونږ دا روحونه دا د نرو سرو میږو په شان په یو کنده کې محبوب رسول الله مبارک فرمایي د بخاري شریف روایت ته نورو صحاحو هم راغوستي یو کنده وه په هغې کې چېرته نه رالل دا ارواح ټول د آدم علیه السلام د ملا نه راووتل دوی تاسو ته اوس د حضرت عبدالله صاحب د ملا نه د نبي علیه الصلاة والسلام د روح مبارک د هغې د راوتو هغه تذکره کوله ما څه لږه واورېده دا روح د نبي علیه الصلاة والسلام چې د آدم علیه السلام نه تر عبدالله صاحب پورې په کومو ملاګانو کې را روانو هغه ملاګانې هغه جوسې هغه وجودونه الله رب العزت د هر فحش کار نه محفوظ ساتلی دي د هر فحش کار نه صحیح روایت دی د نبی علیه السلام په آبا او اجداد کې د آدم علیه السلام نه د نبی علیه السلام تر عبدالله صاحب پورې هر قسمه کار به شوی وي شرک به شوی وي هغه د عقیدې نوم دی خو د نبی علیه السلام په برکت او په پاکوالي باندې الله رب العزت ښځې او سړي د دکه خاندان د زنا غوندې فحش کار نه او د بل یو غلط کار نه محفوظ او مامون ساتلی نو هغه ټول چې د آدم علیه السلام د ملا مبارکې نه راووتل نو راجمع شو نو نبی علیه السلام فرمایي دا هغه موقع ده
چې کوم ځای کې د ارواحو نه الله رب العزت وعده اخیستې ده او قول ورسره وکړو ورته یې وویې الستو بربکم ولې زه ستاسو رب نه یم قالو بلا دې ټولو ارواح وویې زما روح وویې ستاسو روح وویې بلا ولې نه دا د دې بلا معنا ده ولې نه طالبان علما پې پوهېږي د دې مطلب دا دی هلته الستو راغی ولې نه یم دوی ورته ولې نه زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل د دې په جواب کې نعم کفر دی د دې په جواب کې نعم کفر دی چې څوک وایي ولې زه داسې نه یم تو ورته چې نه او نه د دې خو مطلب دا شو مونږ ټول وی بلا یوازې مونږ مسلمانانو نه کافرانو مشرکانو دهریانو کمیونستانو قادیانیانو دې ټول ویلي دي بلا ولې نه هغه د خپلې وعدې نه لاړل خبره لاړه راله الله رب العزت مونږ په هغه وعده باندې پابند وساتلو ووایي الحمدلله دا کلمه سحر او ماښام وایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا نبی علیه السلام فرمایي سحر او ماښام وایي د خپلې عقیدې پختګي ده د الله رب العزت په ربوبیت د اسلام په حقانیت د نبی علیه السلام په نبوت باندې د رضا او د تایید او د تاکید او د عقیدې د پختګۍ کلمه ده زده کوي د علماو نه بهرحال خبره اوږدېږي نبی علیه السلام فرمایي دا ټول ارواح په کنده کې جمع شو نو ګڼو یو دنیا وه د آدم علیه السلام نه واخلي تر قیامت تر ورځې پورې چې څوک پیدا کېږي دا ټول راجمع نبی علیه السلام فرمایي په هغه کنده کې په هغه ځای کې چې د چا ته مخ راغلی دی په دنیا کې به هغوی خامخا یو بل سره ملاویږي چې په هغې ځای کې چا سره خبرې کړي دي په دې دنیا کې به خامخا یو بل سره خبرې کوي چې په هغې دنیا کې تعلق ساتلی دی هغوی سره به تعلق ساتي محبوب رسول الله مبارک فرمایي که په هغه کنده کې د هغې ارواح یو بل ته ډډې راغلي داسې یو بل ته نو ګاونډ په ګاونډ به پاتې کېږي خو د یو بل نه به نه خبرېږي چې دی څوک دی بل به نه خبرېږي چې دی څوک دی نه چې د ښار دی ګاونډګیرای ته وګورم هم د دی جوړل ته هم یو بل ته ډډې راغلی ستا ګاونډ کې څوک پاتې کېږي څه ووایم پته راته نشته سړی وایي پرېږده اوس ګارې روکې کا دا خبرې وایي ځان غم کو وایي دلته وایي دا شی نه دا کلي کې خلکو شروع کړي دي شکر دی د کلي د خلکو یو بل ته ټولو یو بل ته مخ ټولو یو بل ته مخ او چې د چا یو بل ته شا راغلي د دنیا وس پې وکړه ټکټ ولا د جز واخله د دلته نه ورته وایي هلته دې بوځم دی به چې هلته نه ځم او چې د چا یو بل سره هلته کې مخامخوالی راغلی هر ځای نه چې هغه به راځي تا سره به ملاویږي ته به ځې هغه سره به ملاویږي دا د حج کې چې وي د عمرو کې چې وي حرام محترم کې وي و موږ ګوره د کم ځای ارواح یو بل سره ملاو شو چې دلته اوس یو بل سره صفونو کې ناست دي چې دا لاس ملاو کړي هملته به هم دغه شان لاس ملاو کړي چې یو بل سره وخاندي هملته به هم دغه شان خاندلي نو خدای خبر چې دا یو بل سره جنګ کوي چې دی به هلته څه کړي مینه کوئ مینه د یو بل سره مینه کوئ علامه یو تر بل زارېږئ عمر د جمعې مازدیګر د تېر بشي نه مرګ را روان دی رونو که خوشحالي وي هم دکه پکې وایي چې ژوند تېرېدونکی دی هغه خوشحالي به دی بیا په صحیح طریقې چې یاره صحیح کول غواړي هر یو څیز کې دې ته خیال کول غواړي د دنیا ډېر لږ ژوند دی او تېرېږي او محبت پکې پکار دی ټول امت دی الله نبی علیه السلام د امت دی الله محبت نصیب کړي د حالاتو لپاره ډېر سوال کوي چې مسلمانان د یو بل نه د اختلاف د مابین نه ختم کړي او په مابین د مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا شي ځکه دا د وخت ضرورت دی انتهایی اهم او که څوک په کنده کې دی او که څوک په تیاره کې دی خوش قسمت هغه سړی دی چې لاس وله ورکړي بهر یې راوباسي چې ناپوهه دی پوهه کول غواړي الله دې ما او تا او ټول د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته چې الله هدایت کوي الله دې پکې مونږ استعمال کړي الله دې پکې زمونږ قوتونه طاقتونه استعداد استعمال کړي او زمونږ د دې رور دا نکاح دی الله مبارک وګرځوي د دوی په مابین کې دی الله ډېر محبت پیدا کړي ما دغه یو څو خبرې کولې بلکې دا خو بیا خامخا تاسو بیا وایئ چې څه خو به وایي او مولانا صاحب دې ماشاءالله ډېر ښه بیان شروع کړی ما وی که دی وروستو بیان وکړي نو ختمیږي به چې څه ټیم یې خوښه وي نو زما په وجه به د دی بیان هم نیمګړی پاتې شوی وي او نور به هم ستاسو مجلس متاثره شوی خو څه عذر دی عذر دغه دی چې زموږ ته لږ وړاندې سفر دی او هغه لوی لاهور ته تللي نو لوی لاهور ته اوس د دې نه وروستو او بیا راته بل ځای کې څوک ملګري انتظار کوي نو هلته به ځو نو بیا
پکې شپه مو دغه شان شپې خو اوږدې دي خو بیا مو څه نه څه آرام چې وشي سهار به بیا ریوڼ ته ځو هلته انشاءالله دعا کې که الله شامل کړو الله دې وکړي تاسو لپاره به دعاګانې هغه اکابرو سره دې الله زموږ ملاقاتونه وکړي او د امت دې الله رب العزت حفاظت وفرمایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین